د دې سړي ارمان هر پښتون له ورځي، خو ځینې پښتانه خوله کولاوي او ځینې د منافقت د وجې خوله نشي کولاولی. ولې چې د ده په وخت کې به روزانه راوتلي وو چې ظلم دی، بربریت دی، مهنګایي ده. هر پښتون له او هر مولا له نن د دې سړي ارمان ورځي. ولې چې د ده په دور کې نه بم دماکه، نه ډرون حمله، نه مدرسه، نه جومات، نه چرته مولا، نه چرته غټ مفتی شهید شوی و سوای د مولانا سمیع الحق نه. نن چې دی په جیل کې دی، هر پښتون در په در، خاورې په سر، او بلها د پښتنو غټ غټ علما په دې یو کال کې مولانا خانزی، مفتی منیر شاکر، مولانا حامد الحق، مولانا شیخ ادریس صاحب، او نن په کوټه کې د خیر سره بل یو عالم شهید شوی دی. او د ده په کوزولو کې چې څومره علماو کردار ادا کړی و، دومره علما شهیدان شو. د ده په کوزولو کې چې څومره علماو کردار ادا کړی و، څومره جشن مناو کړی و، او څومره د ده په حکومت کې علماو درنې ورکړې وې، څومره جلوسونه د مهنګایي خلاف، دا د یهودیانو ایجنټ، اسرائیلي لینک، دا قادیانې، دا اسلام ته خطره. د افسوس خبره دا ده حق علماو دومره نقصان شد که غټ غټ علما، مفتیان، غټ غټ علماء حضرات، هغه دغه گنجاګانو او دغه ظالمانو جابرانو او دغه فارم 47 حکومت والا شهیدان کړه. د کوم سره چې دغه علماو سربراه مولانا فضل الرحمن ولاړو، او دغه علماو ته نقصان بیا مون، او ځنې پښتانه خوله کولاوي او ځنې نه کولاوي، منافقت کوي. خو د دې سړي ارمان هر پښتون له ورځي.